دا گرانی پس وجہ باندے اللہ تعالیٰ پا منگ باندے مسلط گئی ولی دا گرانی رازی دا سناد دے عمل وجہ نرازی نو بیا منگ لگیایو دا باچا خدے او دا باچا خندے دگرانی راوستا او دگرانی راوستا دا دا انگا بنگا کسے با بگی بیا چالو گرانی او ارزانی حالات خکیدل او بدیدل دا دا بادشاہان و دا حکومت لاس کی نہیں دا دا اللہ لاس کی واللہ العظیم کا دا خلقو دا گناہنو حساب کتاب اللہ شروع کی بدی زمکہ باندے با یو بوٹے بمونوینی تمام زمکہ با اچھائی غنم جوار بم نکیگی یو شیبم بزمکہ باندے نکیگی وہ اللہ رحم دے چی ویعفو ان کثیر اللہ دیر گناہن امدا سے معاف کی بھی سابقہ خلق وی گرانی دا بیا خلق وی اوڑا گران شو چینی گران شو گوڑا گران شوا حکومت ظلم شروع کرے دے حکومت دا اکڑل آغے اکڑل زمانم گرانی شترے بازی خلقو دا پارا دادا اللہ دا طرف نے امتحان دے خو لیکن دمرا سوچ و فکر بکار دے چھ دا گرانی پس وجہ باندے اللہ تعالیٰ پا منگ باندے مسلط گئی ولی دا گرانی رازی دا سناد دے عمل وجہ نرازی نو بیا منگ لگیایو دا باچا خدے او دا باچا خندے دگرانی راوستا او دگرانی راوستا دا دا انگا بنگا کسے با بگی بیا چالو دا گرانی او ارزانی دا دا باچا لاس کی نہ دے دا عقیدہ تاسو ازدہ کے گرانی او ارزانی حالات خکیدل او بدیدل دا دا بادشاہان و دا حکومت لاس کی نہیں دا دا اللہ لاس کی قرآن الحمدللہ منگ مسلمانانیو کچا نی ویلی نو پوئی بشی کچا ویلی نو آسم پوئی گی قرآن سوئی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم اللہ تعالی تر اغا وقت پوری خپل نعمتنا او خپل انعامات و احسانات دا عوامنا بندگانونا مسلمانانونا نا اخلی تردی پوری چی داخل خپل عقائد و خپل اعمال بدل نکی دا دا قرآن خبر دا حتی یغیر ما بانفسهم زرنو کی چی کم عقائد و اعمال لی دا بدل نکی نو قرآن یو سویو تبل سویو حالات خکیدل نہ خکیدل دادا اللہ علیہ کی خستاد عمل پکی برپور دخل دے کاش منگ بدے عقائد لگ پویشو اسلامی نظریاتو باندے پویشو دا اہل سنت والجماعت پا عقائدو پویشو دا اہل الحدیثو پا منحج پویشو لوی مصیبت دادے لوی مصیبت چھ منگا اہل سنت والجماعت اہل الحدیث و نظریہ صرف رفع الیدین و آمین سر تڑلی دا چھ دا دو کارون چاکول دا اہل الحدیث دے نور کو ہر سکی زمائی زدمند لوی علمیہ دا غزے کی دا چھ منگ اہل الحدیث و منحج و نظریہ تروسا ازدکڑی ندخل دینم ټول دو کارونو کې راګیر کړي دا خبره یاد کړئ صالح الفوزان حفظه الله تعالی علی کی
خپل کتاب کې آ فرمای من ظن ان الدولة هي من تحسن المعاشية وتبسط الرزق فليرجع عقيدته وليتعلم التوحيد. د چا چې دا ګماني، د چا چې دا عقیده‌ای چې دولتونه حکومتونه دا معیشت ښه کوي، رزق فراخ کوي، ارزانی راولي، دا سړی دی خپل عقیدې ته رجوع کی او دا سړی دی توحید عقیده زده کی. دې دروازه وی اهل الحدیث نه دی. صالح الفوزان وی دې عقیدې ته رجوع کی. پوهیږي که نه پوهیږي؟ نو څنګه څوک غړې ته ګوري او څوک پکې ته ګوري. یاد کړئ اهل الحدیث نظریه یاد کړئ. دا چا چې دا عقیده وی او دا نظریه وی چې دولتونه حکومتونه اس ارزانی راولي او ګرانی راولي، نو دې سړي کې عقیده د توحید نشتا. دې د خپل عقیده اصلاح کی. دا هو د الله کار دی، خوستا عمل کار دی. ته چې ګړېږي شپې ورځې او بیا د حکومت نه ګیلې کې نو ګړېږي سلا. همدغه خبره امام ابن تیمیه هم کړې ده په خپله فتاوا مجموعة الفتاوا کې. شیخ الاسلام وی وکل شر فی العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الله والرسول والدعوة إلى غير الله. امام ابن تیمیہ وی ہر شر چې په عالم کې راځي، هر شر چې په عالم کې راځي، ہر فتنہ، ہر امتحان، ہر مصیبت، ہر بیماری تردی چې د دشمن غلبم پتا باندې راځي کنا، د دې ټولو سبب چې د الله او د رسول مخالفت دی. امام ابن تیمیہ وی د دې ټولو سبب د الله او د رسول مخالفت دی. تو سوچو گا چې مونږ د الله او د رسول تابعداري څومره کوو او د هغه فرمان برداري څومره کوو، هغه مطابق به فیصله کوي الله تعالی. دا نه چې ستا عمل دی بالکل بیکار ای او مشر د عمر او د ابوبکر په شان غواړي، دا نشي کېدی. وی څنګه مې نو هغه سي جې کنه پښتانه وی څومره عمل چې دی بس هغه سي دی. دا هو د الله اوسم یو عظیم رحم دی. والله العظیم که د خلکو د گناهونو حساب کتاب الله شروع کی په دې ځمکه باندې با یو بوټی به مو نه ویني، تمام ځمکه به وچوي، غنم جوار به نه کېږي، یو شی به هم په ځمکه باندې نه کېږي. خو الله رحم دی چې ویعفو عن کثیر، الله ډېر ګناهونه هم داسې معاف کوي بې حسابه. خلکو نه که خبر شي قسم په الله خلک ما ولیدل په دې جمعاتونو کې د ټولو نه مخکې بیاناتو کې د ټولو نه وړاندې عالم سره ترخ کې وزه او ترخ کې شامل شه د ټولو نه وړاندې، خو چې ودونه پکې راغلي نو اول ورته هم دی او د زوی ګړي. ډېر خلک ما ولیدل. نورو نه به ګیله نه کوو، زه درته د هغې خلکو خبرې کوم چې جمعات کې به دې خبرونه کې، خو چې ودونه پکې راغلي ښځې هم ګډېږي او په خپل هم قسم په الله او د الله د عذاب نه دومره نه یېرېږي چې ټیک دی یو ګناه په یو کوټه کې وشوه، رباب دی او که هره بلا ده یو کوټې پورې منحصره شوه، لیکن دی ورته زمونږ په شان کمریم لګولي دي. دا زه د کوم ځای نه خبرېږم، کمریم لګولي دي او برای الله یو چلی او دی ورته ګډي. دا پکې لا بله او کم خلک چې جماعت سره تعلق نه ساتي، د علماو سره نه ساتي، د هغې نه خو ګیله مه کوه.
درته خاص خاص خلق خیم دا ظلمونه او دا مصیبتونه دا د الله او د رسول بغاوتونه شروع دی او خلق وی یاره وړوي دغه دی وی ته سوچو که ته الله تعالی چې دا لږ درکې پدیم شکر وباسه تا کم د سړي توپ کار کړی دی